الرحيم أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة طه شپاڑسم سپارہ آیات نمبر 182 افلم 128 افلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم دلته کې الله رب العزت دی خلکو ته دا خبره ور یادی چې دی خلکو مشرکین مکه کم خلک چې په شرک کې مبتلا وو کم بت پرستۍ کې مبتلا وو دی خلکو ته تر اوسه پورې د دې خبرې پته نه ده لګېدلې چې موږ څومره زیات خلک هلاک کړي دي د فرعون یعنی څومره امتونه مو هلاک کړي دي د دې شرک د وجې د دې بت پرستۍ د وجې د پیغمبر د نافرمانۍ د وجې دې ته لا تر اوسه پورې پته نشته دي بلکې مشرکین مکه به چې کله شام ته تلل نو بعضې معذبین خلک چې په هغې باندې د الله تعالی عذابونه راغلي دي هغه کنډرات په لار کې راتلل نو دوی په هغې باندې تېرېدل نو الله تعالی فرمایي دوی د دې نه عبرت نه اخلي افلم یهد لهم آیا هغه دوی ته هدایت نه دی کړی هغه دوی ته نه دی ښودلی کم اهلکنا چې څومره مونږ هلاک کړي دي قبلهم مخکې د دې نه من القرون د امتونو نه یمشونه دوی ګرځي را ګرځي فی مساکنهم د هغوی په ځایونو کې یعنې د هغې معذبینو په چا باندې چې الله تعالی مخکې عذاب راوستی دی د هغې په مکاناتو باندې دوی تیریږي را تیریږي چې کله شام ته ځي نو هغه کنډرات وله مخې له راځي په کوم باندې چې الله تعالی عذاب راوستی و د دغې شرک د وجې نه د پیغمبر د نافرمانۍ د وجې نه نو الله وی دوی د دې نه عبرت نه اخلي ان فی ذلک بېشکه په دې کې لآیة لأولی النهی ډېرې نښې دي لأولی النهی د عقلمندو دپاره چې عقلمند سړی سوچ وکړي نو هغه له الله تعالی عقل ورکړی دی نو دی به بیا دغه بت پرستي نه کوي دی به شرک نه کوي دی به د الله تعالی نافرماني نه کوي چې په دې خلکو باندې عذاب راوستی دی به دا سوچ کړي چې په ما باندې هم الله تعالی عذاب راوستی شي افلم یهدي د هدا کې چې کوم ضمیر دی نو چې دا چا ته راجع دی نو بعضې علما ویلي دي چې دا قرآن او رسول ته چې کوم دی راجع دی افلم یهدي آیا هغه دې ته هدایت نه دی کړی هغه قرآن یعنی د قرآن دې ته دغه واقعات نه دي بیان کړي چې دا کوم خلک د دې په شان دي په بت پرستۍ کې مبتلا وو نو په هغې باندې الله تعالی عذابونه راوستي دا واقعات دې مشرکین مکه ته قرآن نه دي بیان کړي نو بیان کړي دي ورته یا به دې کې دا ضمیر چې دی په دې یهد لهم کې یهد کې ضمیر چې کوم دی یا به پیغمبر ته راجع شي نو مراد به دا شي چې پیغمبر دې خلکو ته د مخکنو امتونو چې کوم باندې عذابونه راغلي دي نو هغه واقعات پیغمبر دې خلکو ته نه دي بیان کړي افلم یهد لهم آیا هغه یعنی قرآن یا پیغمبر هدایت نه دی کړی لهم دوی ته کم اهلکنا چې څومره مونږ هلاک کړي دي قبلهم مخکې د دې نه من القرون د پیړو نه د امتونو نه یمشونه دوی ګرځي را ګرځي فی مساکنهم د هغوی یعنې د هغې معذبینو په ځایونو کې ان فی ذلک بېشکه په دې کې ان فی ذلک بېشکه په دې کې یعنې په دغې کنډراتو کې په دغې واقعاتو کې لآیات خامخا نښې دي د الله تعالی د قدرت لأولی النهی د عقلمندو دپاره چې عقلمند سوچ وکړي چې دې خلکو باندې الله عذاب راوستی دی نو دې چې په کمې وجې په دې عذاب راوستی نو هغه وجه مونږ کې موجود ده په مونږ باندې هم الله تعالی عذاب راوستلی شي نو دوی به دغه شرک نه منې شي خو چې کوم سړي کې عقل ني نو هغه بیا پیدا نشي اخیستلی ولولا کلمة
او کو چری نوی مقرر کړي سبقت دوړان دینا من ربک ولولا کلمت او کو چری نوی شوی سبقت دوړان دینا من ربک استاد رب د طرفنا لکان لزامن نخامخا بلازم عذاب واجل مسمى او نیټه مقرر نوی کوم خلکو چې په شرک مبتلا وو پیغمبر علیه السلام ته به تکلیفونه رسول نو دې خلکو به هم دا خبره کوله چې یاره که مونږ دا دین غلط وی نو پکار ده چې الله را باندې عذاب راوستی وي که نه نو د دې مطلب دا دی چې الله به مونږ عذاب نه راولي نو مطلب یې دا دی چې زمونږ دا دین ټیک دی مونږ ټیک کو چې مونږ د شرکیاتو کې مبتلا یو نو دا ټیک دی که دا کار غلط وی الله به را باندې فورا عذاب راوست نو الله تعالی د هغې جواب وکړو چې ولولا کلمتن کو چری نوی شوی سبقت د وړاندې نه من ربک ستا د رب د طرفنا لکان لزامن دا خبره مقرر شوی نه وي ستا د رب د طرف نه ځکه دا دنیا خو امتحانګاه ده ستا د رب د طرف نه دا مقرر شوی ده چې دې دنیا کې خلکو ته مهلت ورکوي ځکه و دا امتحانګاه ده د دارالامتحان دی د امتحان ځای دی دنیا خو یو سړي ګناه کوله او فورا الله تعالی رانیسلی ظالم ظلم کو او فورا ولا الله تعالی مرغوټ ته ولې مړ کولی نو بیا بچا ولې بیا خو دا امتحانګاه نه پاتې کېدله دا خو بیا دارالجزا پاتې کېدله د دنیا مطلب څه دی چې دلته کې انسان کو ښه کوي او کو بد کوي هر څه چې کوي نتیجه او رزلټ دی بیا په آخرت کې راوځي هلته به ورته چې کوم دی جزا سزا میلاویږي نو الله تعالی فورا څوک دې وجې نه رانیسي چې بیا خو د امتحان نه پاتې کېدو چې یو سړي قتل کولی فورا الله تعالی مړ کولی بیا خو به چا قتل نه کوو نو بیا خو د الله د یارې نه به د دې قتل نه لاس نه اوچتو بلکې د خپل ځان د وجې نه چې زه به کې قتلېږم نو امتحان نه پاتې کېدو نو الله تعالی دلته فرمایي چې کو چېرې الله تعالی دا خبره نوې مقرر کړې الله تعالی دا خبره نوې مقرر کړې نو دا کم خلک چې په شرک مبتلا دي د دې دپاره بیا عذاب لازم په دنیا کې او دویمه خبره و اجل مسمى او دویمه خبره ده چې الله تعالی ورله نیټه نه مقرر کړي قیامت ورځ نه مقرر کړي نو بیا ورله په دنیا کې عذاب لازم خو چې الله تعالی ورله مهلت او ټیم مقرر کړی دی دویم دا چې د قیامت ورځ مقرر کړی ده د دې وجې نه په دنیا کې به دې باندې الله تعالی عذاب نه راولي بعضې خلکو باندې به کې راولي الله تعالی خو لازم نه دی بیا به لازم چې کله قیامت نه مقرر بیا به دنیا کې الله تعالی عذاب ورکړي قیامت مقرر دی نیټه مقرره ده نو د دې وجې نه الله تعالی د خلکو ته مهلت ورکړي ولولا کلمت او کچری نوی شوی یو خبره کچری نوی شوی خبره سبقت لوړاندنه من ربک استاد رب د طرفنا لکان لزامن نو خامخا به وو عذاب لازم په دنیا کې و اجل مسمى او نیټه نوی مقرر شوی نو بیا به هم په دنیا کې عذاب لازم د قیامت نیټه فاصبر په دې کې نبی علیه السلام د الله تعالی حکم دی فاصبر ته صبر کوه علامه په هغه څه باندې یقولون چې دوی وایي دا کافران وایي وسبح او تسبیح بیانوه پاکی بیانوه بحمد ربک د خپل رب په حمد سره د خپل رب په تعریف سره قبل طلوع الشمس مخکې د نور د راختونه وقبل غروبها او وروسته د نور د پریوتونه نبی علیه السلام د دې کې تسلیم ده او الله تعالی د دې خبرې چې هر سړي دشمن شته دی په دنیا کې د دشمنانو دپاره الله تعالی دوه خبرې وفرمایلي یو دا چې دې به تا ته خامخا تکلیف در رسي څه ناسې تکلیف کو کمزوري دشمن اومي خو کم سے کم غیبت خو به در پسې کوي که نه په خپله ته نقصان نشي در رسولی بل کس ته بوشي ته نقصان ورسوه نو الله تعالی لومبۍ خبره وفرمایل چې فاصبر نبی علیه السلام ته وایي صبر کوه صبر کوه ته د هغې نه د انتقام اخیستلو کوشش مه کوه نو ته چې کله د هغې نه د انتقام د اخیستلو کوشش نه کوې په الله باندې پرېږدې نو ستا زړه ته به تسلي وي ستا زړه کې د انتقام جذبه نه وي او ته انتقام اخیستل نه غواړې یو سړی انتقام اخیستل غواړي دې قسم منصوبې جوړي هر ټایم پریشاني چې په کومه طریقه دی را بدلوالمه نو الله تعالی ورته وفرمیل فاصبر صبر کوه ډومبنۍ خبره علی ما په هغه باندې یقولون چې دا کافران وایي دویمه خبره ورته الله تعالی وکړله وسبح او تسبیح بیانوه ځکه د دشمن د الله تعالی د مشیت نه بغیر تا ته نقصان نشي در رسولی چې کله الله وغواړي نو تا ته به نقصان در رسي کو الله نه غواړي او دا دشمن تا ته نقصان در رسول غواړي دې تا ته نقصان نشي در رسولی وسبح او تسبیح کوه بحمد ربک د خپل رب په تعریف سره قبل طلوع الشمس مخکې د طلوع الشمس نه مخکې د نور د راختونه
نو دینه مراد علما وایي چې دینه مراد د دغه مونځ دی د سحر طلوع الشمس نه مخکې دی قبل طلوع الشمس مخکې د نور د راختو نه دینه سحر مونځ مراد دی وقبل غروبها او مخکې د نور د پریوتو نه نو مخکې د نور د پریوتو نه دې کې دا ماسپښین مونځ او مازدیګر مونځ راغلل ومن آناء اللیل او د شپې په وختونو کې نو په دې کې د ماښام او د ماسخوتن مونځونه راغلل په دې کې د الله تعالی تسبیح کوا په دې کې د الله تعالی تعریف کوا نو دینه مونځونه مراد دي فسبح پس د تسبیح کوا و اطراف النهار او د ورځې په دواړه طرفونو کې لعلک ترضا شاید چې ته راضي شاید چې ته راضي و اطراف النهار دغه د ماښامو او د سحر منځونه و اطراف النهار د ورځې په دواړو طرفونو کې نو د سحر او د مازدیګر د منځ مراد دي لعلک ترضا د پاره دی چې ته راضي لعلک ترضا شاید چې ته راضي ته خوشاله په دې خبره به ته خوشاله خامخا چې کله دشمن ته تکلیف در رسی ته په صبر کوي د انتقام اخیستلو کوشش نه کوي دغه لپاره منسوبینو جوړي د الله لپاره معاف کوي او په خپل انتقام نه اخلي نظر به بیا مطمئنی او دوی مده چې د الله تعالی حمد د الله تعالی تسبیح بیانې په دې بس تاسو مطمئنی په دې به راضي ولا تمدن او موج دوا عینه کا خپل سترګې اله ما هغه څه طرف ته متعنا چې مونږ ورکړي دي به په هغه سره اله ما هغه څه طرف ته متعنا چې مونږ ورکړي دي به هغه ازواج منهم مختلف خلقو ته زهرت الحیات الدنیا رونق د دنیا لنفتنهم فيه د پاره دی چې مونږ فتنه کې واچو دوی لره فيه په دې دنیا کې نبی علیه السلام د الله تعالی حکم کوي چې د کافرانو مال او دولت ډیر ورکړل دي دې طرف ته سترګې مو چته لکه څنګه چې نه اوچته پیغمبر علیه السلام باحسم دنیا طرف ته سترګې نه اوچتولې خو دلته الله تعالی تاکید فرمایو چې د مخکې نه د کافرانو د مال او دولت ته پسخېږي نه خو آینده کې ورته پسخېږي دویمه دا چې دا پیغمبر علیه السلام ته خطاب دی نو مخاطب نبی علیه السلام دی خو حکم یې عام دی مونږ ټولو ته خطاب دی چې تاسو هم د کافرانو د مال او دولت ته دې ته پسخېږئ مو دا د څو ورځو رونق ته ختم بشي او ستاسو چې کوم کار دی عبادت دی د الله تعالی رضا ده د الله تعالی مینه ده د الله محبت دی قرآن باندې ځان پوهه کول دا ټول څیزونه دا ابد الآباد دي دا به همیشه د پر الله تعالی باقی ساتي د دې هغه ثوابونه ولا تمدن او موجتوا عینیک خپل دواړه سترګې الا ما هغه څه طرف ته متعنا چې مونږ ورګړي دي چې مونږ پیدا ورګړي دا به په هغه سره ازواج منهم مختلف ډلو ته د دوی نه زهرت الحیات الدنیا چې دا رونق د ژوند د دنیا دی څه دپاره مو ورګړي لنفتنهم د پاره د دې چې مونږه په فتنه کې وغورځو دوی لره فيه په دې دنیا کې ورزق ربک او رزق د رب ستا خیر ډیر غوره دی و ابقا او باقی پاتې کېدونکی دی استاد رب چې کوم رزق دی هغه ډیر غوره دی چې هغه نیکی دی هغه ثوابونه دي هغه باقی پاتې کېدونکی هم دی هغه ثواب به چې کوم دی همیشه دپاره باقی وي وامر بل حکم نبی علیہ السلام دی وامر ته امر کوه اهلک خپل کور والو ته بالصلاه په مونځ سره واصطبر او پخپل هم قایم اوسېږه علیها په دې باندې لا نسألک مونږ نه غواړو لتا نه رزق ګټل نحن نرزقک مونږ به رزق درکو تا ته والعاقبة للتقوى او بهترین انجام د پرهیزګارۍ دی نبی علیه السلام ته الله تعالی حکم وکړو چې رزق مونږ ستانه نه غواړو ستانه مونږ تقوا غواړو بس تقوا اختیار کا رزق به تعالی مونږ درکو ځکه دا رزق د انسان په وس کې دی هم نه دا رزق د انسان په وس کې دی هم نه انسان به څنګه رزق ځان له پیدا کړي دا دانه الله تعالی مونږ صرف ورتا وکړو بیا د دې نه تیغ راخېجول دا د الله تعالی کار دی بیا دا لویول د دې حفاظت کول دا کمال ته رسول دا د آفتونو نه بچ کول دا ټول د الله تعالی په ذمه دي نو الله وی دا رزق دا زمونږ ذمہ داری ده ستانه مونږ رزق ګټل نه غواړو ستا کار دا دی چې تقوا اختیار کا وقالو او دوی وای کافرانو به دا خبره کوله
لولا یاتینا کافرانو به خپل خواهش مطابق معجزه غوښته د نبی علیه السلام نه چې ته داسې غونډه کې معجزه پیش کا نو مونږ به دا ومنو چې ته پیغمبر او دا به د ایمان د راوړو دپاره نه پیش کوله بلکې دا خبره به د دې دپاره کوله چې نبی علیه السلام لا جواب شي کله به اسمان ته لاره وکړه چې مونږ به بره وخیجو کله به ځمکې ته کته سورنګ کوز کا کله به د مکې مکرمې د غرونه لرې کا دا اواره کا دلته کې اوبه پیدا کا دا قسم معجزې به دې غوښتې دپاره د دې چې نبی اسلام تنګ شي د ایمان دپاره به یې نه غوښتلې نو دلته کې الله تعالی هغه خبره فرمایي وقالو او دوی وایي لولا یأتینا ولې مونږ ته رانه وړله بآیة یو معجزه من ربه د خپل رب د طرف نه ولم تأتهم اولم ها وقالو او دوی وایي دا کافران وایي لولا یأتینا چې ولې مونږ ته رانغلله بآیة یو فرمایشي معجزه من ربه د خپل رب د طرف نه اولم تأتهم یا تا رانوړله دوی ته یا تا نه ده راوړې دوی ته بینتو یا اولم تأتهم تا نه ده راوړې دوی ته بینتو اولم تأتهم آیا تا نه ده راوړې دوی ته بینتو واضح معجزه ما هغه فی صحف الاولا چې کوم په تیرنو فی صحف الاولا په مخکنو صحیفو کې وي الله تعالی ورله جواب ورکړو دی چې پیغمبر علیه السلام موږ ته فرمایشي معجزه را نه وړله نو الله تعالی ورله جواب ورکړو چې ولې په دې مخکنو صحیفو کې نبی علیه السلام واضح دلایل او واضح چې کوم دي صفات په مخکنو کتابونو کې نه دي بیان شوي مخکنی کتابونو هو بعض خلکو يهوديان او نصارا هو منل کنه وی باغی کې نبی علیہ السلام په هر کتاب کې درو وړو کتابونو کې ابراهیم علیہ السلام باندې څومره صحیفې نازل باغی په دې ټولو کې نبی علیہ السلام صفات چې کوم دي ذکر شي نو هغه د دې نه ګوري هغه ذکر شوی دي هغه صفات ذکر شوی دي نو په کار دي کو دی په حق باندې وي او د دې ایمان راوړل مقصد دی په پوری ایمان راوړل خو ایمان راوړل مقصد نه دی بس ته هي افلم يهد لهم آیا دی هدایت نه کړي دوی دا کم اهلکنا د دې خبره چې موږ څومره هلاک قبلهم مخکې د دین من القرون د امتونو يمشونا چې دوی ګرځي راګرځي په مساکنهم د دوی په ځایونو کې ان فی ذلک د دوی په ځایونو کې نه دغه معذبین په ځایونو کې دغه په کندراتو کې ګرځي راګرځي ان فی ذلک بیشک پدې کې لا آیت خامخا نخید لأولی النهى دا عقل مندو دپاره ولولا کلمه کچری نه مقرر شوی یو کلمه سبقت لوړاندینا ولولا کلمه کچری نه مقرر شوی یو خبره سبقت لوړاندینا من ربک استاد رب طرفنا لکان لزاما خامخا لازم عذاب واجل مسمى او نیټه نوی مقرر شوی نو بیا به هم عذاب په دنیا کې لازمو خو چې کله نیټه مقرر شوې د ستا د رب د طرف نه نو دنیا کې عذاب لازم نه دی فاصبر پس صبر کوه علی ما په هغه څه باندې یقولون چې دوی وایي وسبح او تسبیح بیانوه بحمد ربک د خپل رب په حمد سره په تعریف سره قبل طلوع الشمس مخکې د نور د راختونه وقبل غروبها مخکې د نور د پریوتونه ومن آناء الليل او د شپې په څه حصه کې او د شپې په وختونو کې فسبح تسبیح کوا واطراف النهار او دروازې په دواړو طرفونو کې لعلک ترضوا شاید چې ته په دې باندې راځي ولا تمدن او ته موج ته عینیک خپل دواړې سترګې الی ما هغه څه طرف تمتعنا چې موږ پیدا ورکړل به په هغې سره ازواجا مختلف خلقو ته منهم د دوینا زهرت الحیات الدنیا چې دا رونق د دنیا د ژوند لنفتنهم د پاره دی چې موږ په فتنه کې واچو دی لره فيه په دې دنیا کې ورزق ربک او رزق د رب ستا خیر ډیر غوره دی او ابقا او باقي پاتې کېدونکي دی وامر ته حکم کوه اهلک خپل کور والو ته بالصلاه په مونځ سره واصطبر او په خپل قایم پاتې کېږه علیها په دې باندې لا نسألک مونږ نه غواړو له تا نه رزق ګټل نحن نرزقك بلکې مونږ به رزق درکو تا ته والعاقبة للتقوى او بهترین انجام د پرهیزګارۍ دی وقالو دا کافران وایي چې لولا یأتینا ولې رانله مونږ ته بآیة یو معجزه فرمایشي معجزه من ربه د خپل رب د طرف نه
اولم تاتهم آیا ندر غلی دوی دا اولم تاتهم آیا ندر غلی دوی دا آیا ندر غلی دوی دا بینتو واضح دلیل واضح معجزه واضح دلیل ما هغه فی صحف الاولى چې پړمبنو امتونو کې وي ولو ان لک دی په زر وایو خجی ولو ان او کو چری بیشک اهلکناهم من هلاکړو دوی لرا بعذاب بعذاب باندې من قبله مخکد دینا لقالوا دوی بخامخویل ربنا جاء رب زمونگا لولا ارسلتا تاول راون لګو الینا مونږ ته رسولن یو پیغمبر فنتبع چې مونږه تابعداري کړې وي آیات کا استاد آیاتونو من قبل مخکد دینا ان ذل چې مونږ رسوا شو چې مونږ ذلیل شو ونخزا او مونږ رسوا شو ولو ان اهلکناهم الله تعالی وی کو دی مونږ بغیر د پیغمبر نه هلاک کړي او پیغمبر ورته نه راغلی نو دې خلکو په ورځ د قیامت دا ګیله کوله چې الله تعالی ته موږ ته ولې پیغمبر نه را لېږو چې تا موږ ته پیغمبر را لېږلی وي نو موږ به ایمان راوړی وي ستا آیاتونه یې منلي نو تا موږ ته پیغمبر راونه لېږو نو موږ ذلیل او رسوا شو نن نو الله وی د دې وجې نه موږ ته دا مخکانې صحیفو کې هم د پیغمبر علیه السلام صفات راغلي دي او پیغمبران موږ ته د دې وجې نه را لېږلي دي چې دې سبا بیا دا ګیله نه کوي په قیامت کې قل او فرمایو دا بګه حبیبه کل متربص هر یو انتظار کوونکی کل متربص او فرمایا چې هر یو انتظار کوونکی دی فتربصوا پس تاسو انتظار کوئ فستعلمون پس زر دی تاسو ته معلوم شي من هغه څوک اصحاب الصراط السوي من چې څوک دی اصحاب الصراط السوي برابر لار والا ومن اهتدى او چا هدایت مونږ دی الله تعالی تو فرمایل چې بس انتظار کوئ د قیامت ورځ ته زر ته تاسو پته ولګي چې څوک په سم لار او څوک په بدل لار باندې سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله برحمتك